د بینظیر د روپو لپاره چې کومو کسانو رجسټریشن کړی دی هغه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي. که تاسو دوباره اندراج کړی او تاسو وایئ چې موږ ته په راتلونکي وخت کې دا روپۍ میلاو شي او د هغې لپاره تاسو روپۍ ورکوئ چې موږ له دا سکور چې دی دا کم کوي، ځکه ریسیټ به تاسو ته ښکارېږي د کس لیکلی دی موږ رجسټریشن کړو زموږ سکور سیوا و، نو موږ 1000 روپۍ چې دي دا ورکړې، نو موږ خپل سکور چې دی دا کم کو. اوس به موږ ته روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته په څو ویډیوګانو کولي چې دا کارونه چې دي دا مکمل پرې کېږي، دا په روپو نه کېږي. یو روسټر اپډیټ دی، په هغې کې ستاسو نه څه پاتې یا یو ماشومان پکې پاتې هغه پکې تاسو ور واچوئ، د هغې په تر باندې سکور کم شي یا پکې نور څه داسې پاتې تاسو پکې هغه اپډیټ کولی شئ. یو خو هغه اپډیټ دی، یو دی سکور کمېده. نو سکور چې دی داسې نه کمېږي. تاسو چې رجسټریشن کله وکړو خپل رجسټریشن تاسو وکړو یا دوباره اندراج تاسو وکړو. زړو کسانو ته د دوباره اندراج راځي، هغې ته هم رجسټریشن ویلی کېږي چې تاسو دوباره دغه رجسټریشن وکړو او ستاسو سکور سیوا وختلو، نو تاسو ته به دا روپۍ نه میلاویږي. د 2 کالو پورې چې دی تاسو به صبر کوئ، نو 2 کاله پس چې دی تاسو دوباره رجسټریشن کولی شئ. په 2 کالو کې تاسو دننه چې دی دوباره رجسټریشن نه شئ کولی. نو کوم چې زاړه کسان دي د هغو سکور د 32 نه پورته وختو، نو هغو ته به روپۍ نه میلاویږي. دغه شانتې نوي کسان دي چې د هغو سکور هم د 32 نه پورته وختلو، نو بیا به دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي. یو په دفتر کې سکور جوړېږي، په دفتر کې چې دی تاسو هلته کې نمبر یې درکړي، کله چې هغه ستاسو نه معلومات والي نو ډارو کې هغه کم کس چې ستاسو نه معلومات والي هلته کې هغه د ستاسو هغه سکور چې دی دا شو کېږي چې د دې دومره سکور دی، خو دغه سکور صحیح نه وي. کوم چې په هغې 2-3 منټه کې تاسو لا سکور جوړ کړئ، ستاسو نه کم معلومات والي هغه سکور صحیح نه وي. کله چې دا اسلام آباد ته راځي ستاسو دا مکمل ډیټا او د هغې طرفه واپسي سکور راځي، واپسی کم سکور راشي، نو هغه صحیح سکور دی، هغې باندې چې دی تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. داسې نه دلته کې تاله هغه د دروغو ټول معلومات ور اچولي، د دې کره فرج نشته، د ده کره پنکې نشته، د ده کره پلانې د ده په نوم باندې ګاډی نشته، جیداد نشته، او هلته په کمپیوټر کې دا هر سره پراته وي او هغوی راونیسي، نو ستا را سکور چې دی واپسي په پورته باندې ور وخیږي. نو په دغه چلونو باندې سکور نه کمیږي، بل لا چې د سکور د کمیدو دپاره روپۍ مه ورکوئ، د رجسټریشن دپاره چې دی هم روپۍ مه ورکوئ. زموږ سره اکثر بار کسان میلاو شي وایي پلانې ځای کې چې دی 300,000 روپۍ هلې چې هغه ورکړو، وایي د هغې سره به موږ د دې پروګرام دپاره ایل کړي. نو تاسو څوک په روپو باندې نشي ایل کولی، یو کس تاسو هم د دې ځای نه نشي ایل کولی. خالي معلومات چې دی هغه له چینج کولی را چینج کولی، د دې ځای نه تاسو له هغه معلومات چې دی ورولېږي. نور دا هر سره چې دي دا د اسلام آباد نه کېږي چې ته نه اهله شوې د هغه ځای نه، نو بیا دلته کې چې دی تا ته دا روپۍ نشي میلاوېدلی. که ته بار بار کوشش کوې خو روپۍ چې دی دا به تاسو ته نه میلاوېږي. نو د رجسټریشن دپاره د دوباره اندراج دپاره چې دی یو روپۍ مه ورکوئ، بل لا تاسو چې کم معلومات ورکړه ستاسو به دغه معلومات ځي او په هغه معلوماتو باندې به تاسو ته روپۍ میلاوېږي. که تاسو روپۍ ورکړئ او هغه کس سره غلط هم ډک کړي او آنلاین هر سره هغه هلته چک کړل او هغه غلط وختل، نو بیا به هم ستاسو سکور ښکته راځي او دا روپۍ به تاسو ته نه میلاوېږي. نو دې کس چې تپوس کړی دی نو سکور چې دی هغه په پیسو باندې نه کمیږي.